عمر علي صاحب د نسوارو باندې اودس ماتیږي. د نسوارو پورا مسایل واورئ. د نسوارو د سیګرټ ولا زنه مسایل داسې دي، زنه سیزونه داسې چې مونږ زړه غواړي چې دا د حرام وي، خو شریعت ورته حرام نه ویل. زمونږ عقل وایي چې دا د حرام، زمونږ عقل شریعت سره برابرولې خو نشو کنه. اول په دې خبره ځان پوه کا، پهلا په مقدمه باندې په تمهید باندې ځان پوه کا چې ځنه سیزونه داسې لکه مثلا د کوکاکولا دي یا چې نوره کیمیکل په کم سیزونه مونږ وایي چې د ماشومان چې خوري د پپړ شول وغیره وغیره، مونږ وایي چې دغه چې په اسلام کې د دې جواز د سره وانه خو اسلام کې چې جواز وي نو مونږ ورته نه دی کی. دا رنګ د نسوارو د سیګرټو مسله چې څومره څومره فتوی دي هغه ټولو فتوو لیکلي چې نسوار او سیګرټ چې دي د دې استعمال هم جایز دی او د دې خرید او فروخت هم جایز دی. اوس د نسوار او سیګرټ چې جایز دي دا معنی نه چې اوس ته کوه پپړ خرڅول هم جایز دي او خوړل جایز، خو ته ماشومان ولا نه ورکړه چې پپړ میدا خرابوي. د پیپسیان خرڅول هم جایز دي، سکلی جایز دي، خو ته نه سکې وای میدا خرابوي. چای خرڅول هم جایز دي، سکلی هم جایز دي، خو ته ډېر نه سکې میدا خرابوي، نقصان کوي. نو دا غرنګ نسوارو جواز شته، د سیګرټو جواز شته. اوس دا تا باندې ضروري نه چې اوس خامہ جواز شته اوس دا کار کوه، بهتر نه دی. زمونږ ټولو فتاوی لیکلي. غیر مقلدین دې متعلق څه دلایل وایي نو هغه دلایل به ته ذکر کړه چې دوی دلایل ته وکسه په عربی یو مقوله ده قول کا قبول کا، دوی قول ته وګوره. وایي چې د نسوار کل مسکر حرام، حدیث کې راغلی چې هر نشاور سیز چې د حرام دی. نو نسوار او سیګرټ دا نشه ده او نشه تعریف فقه دا کړی چې نشه هغه ده چې هغې په استعمال په کولو سره ستا خوش و خواص کې نه دماغ دې بیکار نه کوي بل څه وای په کولو سره. او نسوار یا سیګرټو کې دومره نشه نشته چې هغه کولو کې سره پکې نشه نشته چې تا دماغ کار نه وکي، بلکې چې استعمال یې نه وکي بیا د دماغ کار نه کوي. لکه چای چې زمیدار نه وسکي، زمیدار د چای ور نه کوي نو بیا دماغ کار نه کوي، غوسه چای وسکي نو بیا کار روان کی. نو د دا معنی چې دا اوس نشه شو. نشه تعریف په دې باندې صادق نه راځي په نسوارو په سیګرټو باندې. او راځي نو چا هو پر کم فقها ټولو لیکلي چې د باندې دا په نشه کې نه راځي. خیو ابو احسان د غیر مقلد وایي چې راشه چې نشه نه منې په بله خبره کې به دې راونیسم. وایي چې کله چې نو تقاضې ته نشته تقاضا نه درځي، نو چې کله دوی نه واچوي نو قبض دی وي سپر دوی نه اچولې نو تقاضا نه درځي. نو دا معنی چې دا اوس نشه شوه. داسې عجیبه چې نه مقلد یې او نه مجتهد یې. د غیر مقلدین چې دي غټ جاهلان دي. قرآن کې الله فرمایي لو كنا نسمع ونعقل، چې افسوس دغه به وایي چې افسوس چې یا مونږه اورېدله چې خپله نه پوهېږي خو اورې به او نعقل یا پوهېدله یعنې مجتهدین وي، یا افسوس چې مونږه مقلد وي یا مجتهدین وي. نو دغه خلک نه مجتهدین دي او نه مقلدین دي چې کم اجتهاد. نو لہذا نسوار او سیګرټ چې دي زمونږ فتوو ټولو لیکلي چې دا د جواز شته، خرڅول خرید او استعمال یې او جواز دا معنی نه چې اوس ته خامخا کوه. ما درته نور چای استعمال او خود پیپسي استعمال چې استعمال جایز دی روا دی، خو خلک ته ځان ساتي، مضر شی دی، خلک ته ځان ساتي. د دې جواب وشو.